کلي لوړلي سلطان محمد کاریز کې ناست د محمد نعیم سلیمان خیل پر کور د دې کلي د دغې علاقې ډېر درانه قدرمن سپین ږیرو ځوانانو ستاسو د ګردو په اجازه اول خو بخښه غواړو موږ پر خپل وخت تاسو له نه راورسېدو موږ ته هم خوند راکاوه معنا زموږ له پروګرامه څوک متاثره نه شي او خوای نه شي به د ډېر انتظار نه وکړي دا کلیوال خلک موږ خپله کلیوال دا د بازار میلمانه چې به راتله چې به وځنډېدل بیا نو موږ یوه پسې نرۍ کوله د ناوخته سړي دپاره خو نو وي دغه رنګه دا موږ کلیوال یو هغه د کلي خویونه راته معلوم دي وځنډېدو خو سیاست دی موږ د ځان په دغه کې نه یو نور پروګرامونه هم ول بیا د الیکشن ټیم دی او دویم دغه ځوانان د همسران د دې کلي خلکو موږ راوغوښتو موږ ته یو عزت راکوي کالی یې خور کړی دی زما میلمنو ته یې د عزت په نظر وکتل له هغه سره سره د ملګرتیا اعلان یې وکړي چې موږ ستا ملګري یو ووټ به هم درکوو په جلسه کې به هم درسره یو په چنده کې به د هم ملګري یو نور ووټونه به لا هم درله غواړو پر دغه خبره و تاسو ته مبارکباد درکوو موږ دونې نه ارزل نه موږ دونې مړونه یو چې ستاسو پر امیدو به وخیزو ځانو انسان چې اوله ورځ پیدا سوی دی بیا تر اخره پورې دی په خپل جدوجهد کې دی دی خپل کوشش کوي دی که د مړۍ د پیدا کوونې وه که د روزۍ د روزګار د پیدا کوونې وه که کاروبار وي که زمینداري وه پروت وي هم د ده هیله نه خېږي دی وایي زه بېرته جوړېږم حالانکې هغه به د جوړېدو نه وي د ده دلته مازغه د ده عقل دته دا وایي چې دغه دي دغه دي دغه دي او دا ښه دی چې دا مرګ نه دی معلوم چې دا مرګ پر پرسنټیج را روان وای معنا دغه نه راکښته چې ته ځاته د مړه کېدو نو بیا به دا ګر خلک پراته ول زړل بیا ای نور هم بیا ځاته نه کول چې ته ځاته پر مرګ یې موږ د نه کړو خو دا د الله تعالی دی نظام دی چې یوه سړي ته هم د مرګ ورځ نه ده معلومه کښنی هلک پیدا شي په هغه ورځ مړ شي ژوندی 15 ورځې مړ شي 15 کاله بعد مړ شي 50 کاله بعد دی خلک هم شته چې 1.5 کاله بعد عمر سوی بیا به دې ژوند کې زما او ستا موږ خو هغه سیاسي خلک یو ستاسو واسطه له سیاسي خلکو سره راغلي ده ستاسو واسطه به دې بوري بازار کې د اوړو له چکۍ سره هم راغلي ده له دوکاندار سره هم راغلي ده دوکاندار به د لوړلي وي ستا کلیوال به وي لږ به کمزوري کوي وروره ته به پور ځین کوې ده به خاشه زیاته پسې درله کړي هغه تاسې ایله کوئ ډېر به مې ایله کړي زموږ خلک زموږ د کلي خلک زیاته سودا له هندوانو راوړله موږ سره هم یو هندو راغلی دی سورج کمار دا مثال د هندو له شا شی د درواغ نه پسې لیکئ ډېر خلک معنا پور به وړئ د پیلې پور دا ګرد خلک له دا هندو یې په دغه ځای وړئ لا خپله تر برس به وړئ هغه به لږ تاوان ورکړي لږ به معنا کې به 2 کیلو ګوړه وړګو هلک به وړګو ده به کراره ورور دغسې میش ور هیره د تراسه ور 4 کیلو دا تاسو یې لکل موږ هم ایله کړي زما ستا یو دلال ته معنا سبزي لږو یو ایجنټ ته هغه له تا سره منافقت کوي چمنه کوي پیسې نه درکوي زنډه یې ستا په پیسو کاروبار کوي موږ ایله کوو که نه ایله کوو معنا یو څه شی موږ نه ایله کوو لکه موږ چې ښځه وکړو تر مرګه بیا دا ژوند سره ساتو له دا ښځې را په هیخوا دا معنا یو زما ستا مذهب دی زما تا لمونځ کوو ما تا حج به کوو اسلام قبول کړی دی تر مرګه به کوو دا نیمه دی شیانې لکه ما تاسې یو چا سره کاروبار کوو روزګار کوو پلانا کوو تعلق ساتو یاري او دوستي ورسره کوو بله ورځ سره خوابدی شي دا سیاست هم دارنګه شی دی تاسو پر یو چا باندې یو اعتماد وکړئ ښه ده ورسره وکړل دا اوټ د ورکړئ دی تر اسمبلۍ ورسه هغسې له تا سره ښه نه وکړل الریډي ستا زړه مات شو یو وارې ها یو وارې نه وکړې ته راسه وروره
یا مولوي صاحب دی یا حاجي صاحب دی یا فلانی لالا دی د نور خلک کار وکړي ته راسه دا یو وار یې لا ورکړه دا بله واره بي هغه ګرد به دوه واره راغی د هغه خپلو ملګرو جذبات احساسات عزت دغته یو تاوان ورساو پر هغه نه وخاتې اول خو خبره مه کوه چې د په وس نه ده پوره مه یې کوه زموږ خلک دلته خبرې هغه د زړو اناګیان غکول هله ته ورسه مال را وګرځه ته ورسه فلانۍ تیلۍ راړه بیا به انام ټای درکړي د انا سره په صندوقي کې یو شی هم نه مګر کار مې د کلي لالکانو اخیستی دغه زاړه سیاستدانانو ما او تا دا رنګه خطا کړي تاسې وټونه راکړي بیا به زه تاسې ته دا شیان درکړم دا نه اوسو تاسې وایسته موږ وایو موږ هم دغه رنګه مایوسه وي پارټۍ کې موږ نظریه سمرله موږ ځان پکې وازلی دا یونیورسټۍ کې معنا جنګونه وروره بلوڅان زه مصر وم په خدای کوم دا مرګ دی راته معلومېدی یا جنګ دی راته معلومېدی هغه پارټۍ دونې پراګرانه وه مګر هغه پارټۍ چې بیا موږ ولیدل هغه پارټۍ کې هغه شیان نه اوس موږ څنګه راخیست لکه تاسې له چا سره ملګرتیا کړې ده یا له ملا سره یا له حاجي سره یا له بابت لالا سره دا خو بیخي ډېر عام کسان دي له دغو خامخا غلطۍ کوي او دغو ته ته دغون لوی مه لګوئ دونې لوی مه ورته لګوئ و ما ته دونې لوی مه لګوئ زه دونې مېړه نه یم لکه دا نور ته چې تاسې لګولی دي ما ته هم هغه رنګه لوی مه لګوئ زه هم د دغه بوري سړی یم زه به چپ سم خو دا یو شی درته وایم زه اکثره ملګرو ته وایم زه یم زه دا شی معلوموم کامیابي خو د الله له خوا دغه الله وی محنت به کوې لوړلي له به ځې سره غونډ له به ځې هر قوم له به ځې ووټ په ووټ باندې راځي دا پریانانو په رښتې خو ووټ نه اچي دغه انسانان بیا چې په دغه کلي کې به یا بیدار ووټ اچي یا بې خدرزی اچي یا بې صافی اچي یا بې سنیمالخیل و مریاڼی اچي نو په داسې چا ووټ زیات وي هغه پولینګ وګټئ چا چې ډېر پولینګان وګټل هغه سیټ وګټ دا ووټ چې معنا موږ غواړو له الله کامیابي غواړو محنت به کوو تاسو څخه به کومک غواړو مګر دا زه او اکثره خلک ته وایم زه موږ به دا ښکاره کوو چې دا میړه نماینده جوړ شي وزیر شي منسټر شي موږ یې ولږو دا ولې کار نه کوي دا سړی ولې ارپتي شي آیا دا زموږ د ګوبي او د دڼیا په پیسو دا میړه ارپتي شي دا زما او ستا حقوق دی وخوري دی وزیر وي و دته هر څه جایز دي د بنګله هم وي د ښه ګاډۍ هم وي د پیسې هم وي د په نور اکونټو کې هم پیسې وي پیسه وګټي کار دی نه وکړي که دی پر عوام توجه ورکړي پیسه هم ګټای شي دونې پیسه ورځي چې دی له لوږې نه مري هرس یې دغه دی هغه دا رنګه دي چې د دغو هرس ډېر هرسمن پاته شوي دي یو شی هم نه دی هغه هر ډول ته تاسې کې یا دغه هم په کار راځي چې ماڼو یې نه وخوري چې معنا کښېږد دی بې خوراک نه ځي نور ځي دغه خلکو دغه یې رس وکړي دا ځانونه یې ارپتیان کړل ما او تا یې یلک بس زه ختم کوم حاجي و حاجي زه ختم کوم مجلس منځله ولاړل بیا خیر نو مقصد مې دغه دی چې دغه خلکو هرس وکړي زما او ستا حقوق یې وخواړئ زه دا ښکاره کوی سم چې زه د عوامو حقوقو عوام ته وروړم دا زه نه درته یم ځان درواغ زمبت کېږي درواغ بېکاره شی دی الله تعالی خپله وایي چې پر دروغجن د الله نالت دا ستاسې زړه ته نه لوږي نه زه دا خبره درته کوم که زه وزیر شوم زه به ګرد پنډ راړم و لوړلي ته بې ورکوم وروره دا نور خلک به ما دعوا کوي چې وروره یې لوړلی یې کړته لوړلي وزیر کې که موږ هم وټونه درکړو وروره دغه یو کال زه د سر کوی سم کم حق د سره غونډ جوړېږي کم حق د کسا مغزي جوړېږي کم حق د بوري بازار جوړېږي د فلانۍ محلې د فلانۍ محلې کم حق د لوړلي جوړېږي کم حق د لوړلي جوړېږي دغه حق زه تاسې له راوړی سم ستاسې تر مخې شوی سم چې دغه د حق دی اوس یې راوښوئ تاسې دغه رنګه لکه نن چې موږ ووټ غواړو
سهار به حکم پر دا کمبل ورکوې په دفترانو ته به سپین ږیري ځوانان نه د پسې درګرځېش ته له وزیر اعلی سره ته په اسلام آباد کې زما به سوډان وچي کرایه به م له بله اخیستکي پسې درګرځم به بیا به ګی درته کوم بیرته به ته دغه راته یې زه بورېله درځم دی بیا په روح کال بورېله نه راځي که راغی یم ما سره بیلچه په لاس کې د زه سره په زمینداري لګیا یم زه څه به خبر یم بوری نه ته ورته زه کور له درځم زه کلي له درځم په دغه بوري له درځم بیا موږ دا وزیران زموږ ډېر خلکو په دغه ګایو به راغسې راځي چې به راغی بوري له موږ به نو به خبر بیرته به تللی وي نان سټاپ ډایوګانې تاسو ته معلوم دي چې له اسلام آباده را روان شي یو ځای هم بریک نه وي یو اوداسه و مړۍ لمانځه ته خود ودرېږي زما شته وزیران په بوري په جای په کوټه کې به دی کښېناستی بوري له به راتلی د کوټې په جای دا په اسلام آباد کې ناست که بیا په کوټه کې کار وي لکه ډایو درېدی نه پر بوري شوټ درېده بیا له هغه ځایه بیا نه درېدی بیا لکه ډایو بیا سیده اسلام آباد له تللی نو دغه نمایندګانو ستاسو تاوان نه دی کړی دغو د ځان تاوان وکړي دغو پیسه وګټه عزت یې وبایلی دغو باور اوس خلک نه پکوي پیسه یې وګټه ګوره ما تا پښتانه یو مسلمانان یو اول موږ عزت غواړو که نه غواړو له عزته په اخوا په فایده پسې ګرځو یاره چې دا د پاکستان ګرې پیسې راکوې چې زما دا تڼۍ پرې کږي زما لمن سېرږي زه خو د فایدې خبره نه کوم زما لمن د مه سېرږي زما پر مخ د چمیټه نه خورم عزت ښه شی دی امن سکون ښه شی دی له هغه بعد بیا مېړه په فایده پسې ګرځي دا خلکو معنا موږ بې عزته کو فایده یې نه کره الټه یې بې عزته م کو زما او ستا مشران پر دې خلکو اعتبار وکړي دا زموږ د علاقې مشران نه دي د دغو رول ولې ختم شو دا ملکان سرداران دا معنا چې پخوا مشران ول دا څه ختم شو دا دغه رنګه نمایندګان خطا کړل هله ملک صاحب پر کوم غږ وکړه ووټ ځینې راواخه بیا به زه دی اسمان ونړوم ملک به مخلصه سړی وي ای ملک دلته ناست دی مسافر ده به هم ورغېږي چې یاره واقعي زه د مصر یم فلاني مولي صاحب راته وویل فلاني لالا راته وویل خلک بیا راوغوښتل چې هلی ګډیه دغه راغلی دی ما کور له ووټ ورکړي له ما سره یې کول کړی دی بیا به ستاسې کار درکوي مېړه به ووټ واخلي کلي به ملک ته وځي ملک یې مېړه ورک دی ملک به دوه درې واره پسې لاړې اخري به ملک پخپله مایوس د دغه ملکانو د دغه مشرانو دغه نمایندګانو د دغو بې عزتي وکړه د دغو رول یې ورختم دا یې خطا کړل پر کلي ور یې لکل چې هلی بیا سهار د علاقې کار کوي هغه به نه وکړي زه خو اوس دا ټیم زموږ مشران هم تر تاسو هغه ډېر خوابه دي چې دا دوی خطا کړي دا دلته چې کوم خلک ناست یاست تاسو خو ووټر یاست سپورټر یاست منډه م کړې ده دا راځي خپله له الله تعالی څخه ما دا درته وویل ما زه د زاړه نمایندګان ښکاره کوم چې دا کرسۍ کې تاوان دی که په سړي کې تاوان دی سړی چې ځان نه بدلوي بیا په دې کرسۍ کې ډېر خدمت کوي دا ورښکاره کوو یو دویم حقوق په کلي کې معلوموو چې د دې کلي څونې حق جوړېږي کېدای شي موږ به دا لوړلي ته دا وزیران دلته ډېر کار نه دی کړی چې بل ځای اوس په زنګیواله کې په یوه کلي کې 22 سکوله دي په یوه کلي کې 22 سکوله دا د بازار د الکان د بازار په کلي کې 22 سکوله دي د زنګیوالي الکان ګر بازار له په رکشو کې راځي د بازار سکولان اوس سترګې د ووزه سکول خو وروره په دغه علاقه کې دلته چیرې 15 کوره پراته دي هلته یې ورک چیرې 10 کوره دي هلته یې ورک دا کوچني واړه ماشومان زه د سکولانو په انجوز کې زه افسر وم دا واړه ماشومان د 4 کلو هلک چې تر 12 کلو پورې ورسېدی دی د سکول د ویینې دی په اخوا ذاته دا ناکاره دی دا لوی سوی چې دی یو دوه جماعت یې دی هغسې پلاستیکېږي دغه واړه ماشومان چیرې 20 ماشومان ول چیرې 15 ماشومان ول خدای دې دی چې هلته یو کور وي هم سکول هلته زور دی هغه بیا نه وي بیا به سړی لږ آبادي ته ګوري دا رنګه دا انصاف دوی سم نه وکړي دا انصاف که دوی کړی وای چې ته یوه زنګیواله معنا ښه مړونه پکې ډېر دي
دوی د ښو مړو خاطر وکړ. های نه ویل چې روز ستا کلی د بازار په څنګ دی ته سکول څه کوې سکول به زه هغه دې یوسمه د برډو والاته بېوه په سره غونډ کې دغه تور تنګی دی مارې ټکانو مږي ملک مارې ډېر تکړه سړی دی تقریبا 40 کور پر یوه ځای پراته دي 2 کیلومتره د 2 غرو په مابین کې به په مانده کې ځي. آیا هغه ماشوم وټ خسته د پلر وغه دغه ماشوم حق لري د سکول کې نه لري. زه حیران و دغه زاړه نمایندګان ته ستاسې سله و دغه رنګه خلکو ته معنا دا سکولان دا پنډونه زله ورکول ته پنډ واکداره ته ورکړه لکه لوړلی چې روډ نه لري. د لوړلي روډ ضروري وي که د پټانکوټ د اوړو د ګوبیانو د اوړو روډونه ضروري وو. څه وایاست په دا پوهېږئ د اواړه روډ جوړوم یو میړه معنا 2 میاشتې د ګوبي سیزن دی بیا له کاله 2 میاشتې بعد به بیا یو 18 ټکټره پر راوباسي. دغه مین روډ دی دغه علاقې دا روډ دغه پر دا ټک په شبوزي لم اوښتی سو دا دغه ساتخیل لم وتی سوی دا روډ دا مین روډ چې د جوړ کړي بیا هر 10 کور دي 15 کور دي دا پخواني معنا دلته دا وطن آباده وي هر ځای به یو لښتی وي یو ګلی به وي یو لیار به وي پر دغه باندې تا هغه کورو ته لینکس ورکوی سي. دا کار دوی نه وکوي چې نه یې وکوي موږ ته له الله څخه کامیابي غواړو او دغه الله ته وایي چې یا الله شرموې مه ما یا الله بې کولکیې مه ما چې د دې خلکو څونې حق جوړېږي چې هغه در ورسو. حق زما او ستا د سیالۍ دی. ګوره یوه وزیر تاسو ته ګوړه اوبره او چای او دوایخ به نه وي درکړي په خپل لاس یې ګټو په خپل لاس یې خورو مګر چې دا کلي له راوځي که دا کورونه دا ووایي زما پر کور د یو شي نښان ولی نو بیا خوند کړی دا سیالي تاسو ته خوند درکوي. دا د هر قوم د هر کلي دا حقوق په کار دی نماینده ورکړي مګر تاسو د زړو نمایندګانو خطا کړي یاست دروغونه به درته ویلي موږ درواغ نه درته وایو. انشاءالله دا کوشش کوو که مو هغه د میړه خبره ده که سرکار را ختم سو یاره که چې زه یم وزیر زه خو دا انجو زم ډېر راوړی سم په ساندې به په 40 روپۍ پنډ د راړم به په 40 روپۍ پنډ د راړم هغه بیا غواړي دا خرنګه چې معنا د ژوند یو شی یم هغه ته به اول لوړلی ورکوي هغه غواړي دا رنګه زه چې معنا د ژوند یو شی یم نی که اخیستلی اول لوړلی اخلي تر هر یونین کونسل دغه کلی اخلي چې یو نماینده مخلص وي هغه هر څونې کار کوی سي هغه نوکرۍ ورکوی سي تعلیم یافته ځوانانو ته بې تعلیمه خلکو ته د بې تعلیمه نوکرۍ ورکوی سي په دا علاقه کې که روډ وي که سکول وي که هسپتال وي ته نور وطنو له لاړ شه دا پېښور خواته دا پنجاب له تاسو تللي یاسته له سکوله ماشومان راوځي په سلاو راوځي زموږ غیوار سکول وي نه که وي بیا ماسټر نسته ماسټر حاضرونه خو دا نماینده کوی سوی که نه سوی کولی دی هغه افسر نه راولي چې هغه سکول خلاصوي ول دی د بینډار هغه اکسین راولي چې وده ته کمیشن ورکوي نو تعلیم و علاج خو د هر انسان ضرورت دی چې دی د بوري سیول هسپتال سموي تاسې حال ځینې وکړئ د سیول هسپتال به د دغه دوره نه وي کړي لکه د لورلایي د بینډار اکسین چې د ده کور له څو واره ورغلی دی پیسې وروړي یا د پبلک هیلث اکسین دی یا د بل ډپارټمنټ غه دی دا بلیاوي دي وروره پخوا به موږ ویل بلیا ده را روانه د دوړې دی باران دی بیا راغل وروره غوایه وخوړې معنا وروره سپي پسې وخوړل کړنچه یې وایي کلي له بلیا ورغه وایه به ولې وېرېدل مې چا شوسه نه وه پیدا کړي هغه به یې پسې وخواړئ نور به ننوتي وو بیا را خلک ځینې تنګ شول دا بلیا به څنګه وځو اول بلیا چې کومه دا یو هوښیارې بوډۍ له ورغی موږ تاسو به نقلونه کول هغه لا بلیا چې د وطن یې ګر غر کړي شیان یې ګر پرا ودرول د دغه بلیا مرګ به څه شي هغه لا په فلاني غره کې فلانی ګټ دی بیا دی 2 ډبرې دي بیا له دغه سره داسې شوسه ده په دې شوسه به ورننوځي بیا پر دا شوسه که څوک نشي ننوتلی چې ورننوځي هلته معنا 2 تورې ولاړې دي لاندې پلیټ دی که د پرا پلیټ پښه ولګوله تورې د راځي پرې کوي ده
تر تورې چې دغه شوې نو ته دا وکړه نو اوله واره هلته په هغه پلیټ کې په طبخي کې غټه ډبره کښېږدې ستوري سره راغې نو ته په یو پر بل سایډ ترېدی سي بیا به ننوځي هلته بیا لایټ بل وي کپس به وي په کپس کې به طوطي وي هغه طوطي لکه د ځان ورسوي دا طوطي د مړ کوي نو دا بلیا مړه سوه دا بلیا ایله دغه نوم یې هلته دی راځي دلته د انسانان هم خوري تنبې هم خوري روډونه هم خوري ګنټې هم خوري نو دغه بلیا چې کومه دغه طوطي له به لاړ شي هوښیار فارموله یې واخته نقشه یې واخسته طوطي له چې ورغی چې طوطي چې ته کپس له ځان ور ورسوئ چې د طوطي سر ومیچئ چې راووتئ بلیا د بندې مړه پرته وه د دې خلکو سره بدۍ مه کوئ بد مه پسې وایاست د دې خلکو علاج دا دی په لرګي حساب مه ورسره کوئ ووټ مه ورکوئ تاسې زوړ حساب ګرځین واخلئ د دوی مرګ په دغه ووټ کې اوس د ووټ دپاره د راځي شمسۍ درکوو پیسې درکوو چش غواړې اوس هر څه وایه او تا دا ښایسته پښتو اوس زده کړه تر اوسه خو ګای نه درتلی اوس خو کریابه سوې دا تاسو خطا کوي معنا په 15 ورځې په غلطي به بیا 15 کاله زاړې مه کوئ دا غلطي دا موږ وکړه موږ ګر سوال کړو یا خدای د حضرت عمر نظام راولي چې غله راوزړوي سرونه ځین پرې کړي پلانی کار وکړي څوک ناروا نیس کوئ دا دعاګانې کوو او بیا پر ځان نماینده وزیر دی سړی راولو هغه تر نمرود و تر فرعون هم په هغه خوا دا موږ ملامت یو تاسو ملامت یاست پر هغه خلکو باور مه کوئ ته خو به څه کوې ته به دی زما کې پیدا ده هر هغه کار کوه چې د علاقې کې پیدا وه چا د علاقې د وطن له ګټه راوړی سوه هغه وګوره د هغه تعلیم ته هم وګوره د هغه قوت ته هم وګوره د هغه اخلاق هم ووینه د هغه وطندي ته هم ګوره نن سبا هغه زمانه نه ده نن سبا که چا درواغ ول له لرې معلومېږي که چا دوکه کوله کېږی نوی کړی معلومېږي مګر په سیاست خو بیخي اسانه شی دی پوښتنه کوئ هر څوک مو وکتل تاسو دا واره موږ هم وګورئ او موږ خو دا یو دغه جمهوري یو د را به سو دا دلته خو به د سره ناستې کوم وس وی هغه به درکړو کوم نه وی هغه خو به درته ویی هیله او هغه عصري او دوکې ملنډې خو به نه په در وو په کال کې چې دا د الیکشن وارې بیا سله د ورځې 15 موټره راځي یار په روح کال خې ورځ سلام پر راواچو په 15 کال کې خې پر راواچو دا دوی دا خلکو دا کار نه وکړي چې نه یې وکړي ها اوس شکر دی الحمدلله دا ټیم د دوی دا زه اکثره ویم زه دا سابقه کمرانان چې غلطه رویه وه دوی خشکې کولې دوی دوکې کولې ما ته تقریبا 4000 ووټه د دوی رویې را پیدا کړي نه زرم پخواني اخیست 8000 شناخته کارټه جوړ کړي بیا راغی د بېنظیر د پیپلز پارټۍ باندې ګډ 8000 د بېنظیر پیسې زنانې اخلي په دغه بوري کې یاره چې دغه زنانې همت وکړي پر ملا د غیرت پړی واچوي چې دغه ووټ راکړي زما بس خو دا دی معنا کښېنې به نه کبر به نه کوې دا واره فضا برابره د بلدیات هم موږ ګټلی دی ولس هم له دا نورو خلکو د دا نورو نمایندګانو ستړی سوی مایوسه سوی پر موږ راغی چې راغی موږ بیا قبلوو او دا ګران کار دی ګټنه اسانه کار دی چې تقسیم کوې دا ګران تقسیم ښه نیت غواړي زموږ چې یوه غوا په کلي رسوی شو نو 100 اربه روپۍ په دا ګر بوري څنګه نسي رسوی جوړه که فارموله چیرې حق وي هغه حقدار ته ورکړه په دې کلي کې بل 15 کوره دی وي هغه به مریضان به پراته وي د علاج پیسې به نه وي ورور ته دغه 15 کسان علاج ور وکړه دوه به په دې کلي کې دی معذوران ویسي یو سایکل یو سکوټر به په کار وي دغه کار نشي کولی د مستحقه سړي کار دغه ملک الله خان هم کوی چې کله راوغواړي چې چنده ور وکړي پر یو چا ته کار ور واچوي وزیر خو ګز د سرکار پیسې ورسره دي د سرکار فنډونه ورسره دي دا چې موږ ته د الله تعالی وروره هدایت وکړي زموږ نمایندګان ته دې وکړي له خدای کامیابي غواړو له تای سره دا پښتو کوو دا وعده کوو چې که کامیابه سو
له کامیابۍ بعد به انشاءالله ستاسو حق موږ ګارونه موږ بېخورونه طالب د راړو په عزت په پرده بیا که ستا حق په نوکرۍ کې وي که ستا حق د روډ وي که ستا حق د اوبو وي که ستا حق د بلډوزر وي که ستا حق د ډیم وي که ستا حق د بجلي وي چې هغه علاقه پر دغه شیانو وغږوې بیا ته یو ښه شی رایستی سي ښه سکیم رایستی سي او هغه ور منظوروی سي ناوختي د لمر هم پر پرېوتو دی لمونځونه تاسو هم نه دي کړي چای به هم کوو له موږ سره دلته ډېر مېلمانه راغلي دي دغه ډېر د سیمای نمونه اختل لمر پرېوځي زه هم د ګردوز له زموږ سره راغلي مېلمانه دي د دغه شکریا ادا کوو الله مو عزت وکړه نعیم جانه مخامخ یې خوند نه کوي چې زه د سړي مخامخ صفت کوو تا خبرې چې ما واورېدې هر وخته د علاقې خبرې کولې په لوړلي کې کار نه دی کړی کور د ودان سستا پر ښه نیت د الله تا ته در ورسوي مننه